बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कतुमको काशिफ आरिफ यमा एबटाबाद के मौजूद यमा दलता द खैबर पख्तूनख्वा महकमा अक़लियती उमूर लखवा درې ورځنۍ ورکشاپ تر سره شو هغه ځوانانو دپاره کوم چې د خپل ملک دپاره څه کولی شي. یوت لیډرشپ سمیټ تر سره شو. په دې کې د خیبر پښتونخوا مختلف ضلعو سره تعلق لرونکي اقلیتي ځوانان راوستلی شو. بیا هغه ځوانان چې د ملک دپاره څه وکړی شي هغه ځوانان ترې راوویستلی شو. موږ به پروګرام چې کوم حصه اخیستونکي دي هغوی سره به خبرې اترې کوو. د دې پروګرام په اړه به نور معلومات تاسو له درکوو. موږ سره اوسئ. ابتابات په ځمکه باندې دا درې روزه یوت ماینورټي لیډرشپ سمیټ چې نن اختتام پذیر شو. دا د ماینورټي افیئر ډپارټمنټ ګورنمنټ آف خیبر پښتونخوا هغې ارینج کړی. دې کې اصل کې 200 پلس سټوډنټ او هغه د ماینورټي سټوډنټس او یو میسج دنیا ته یو میسج ورکول چې موږ د پاکستان د ترقۍ لپاره پاکستان چې کوم د مشکلاتو کې د ترقۍ لپاره دا ټول خوا میجورټي دي او ماینورټي دي ډفرنٹ کمیونټي هغه یو دي او د دې ملک د ترقۍ لپاره خپل کردار ادا کوي. ये तो था बेसिकली 3 दिन का था और हमें यहाँ पर डिफरेंट जो टॉपिक है उनके बारे में सिखाया गया. और सबसे जो हमें अच्छा लगा वो लीडरशिप के हवाले से कि एक लीडर के अंदर कौन सी ऐसी खूबी है कि वो अपनी टीम को अच्छे तरीके से लीड करे, उन्हें लेकर आगे जा सके. तो हमने यहाँ पर लीडरशिप के बारे में सीखा और इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली जो आज का टॉपिक थे उसके बारे में सीखा. और डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो भी इधर आए थे तो हम लोग उनसे मिले. मतलब इंटरेक्शन अच्छा गया उनके साथ. वो लोग हमारे बारे में काफ़ी बहुत कुछ जाने और हम उनके बारे में. तो मैं वहाँ जाकर लोगों को ये समझाऊंगा कि जो इस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज होते हैं ये आगे भी हो. और मैं उन लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोगों को भी अटेंड करना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम्स क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए. बहुत सारे नॉलेज जो है वो गेन करते हैं हम इस तरह के प्रोग्राम से. तो मैं यही कहूँगी कि जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं उनके साथ आप लोग उठना बैठना आप लोगों का हो और उनके बारे में जानने की कोशिश करें ताकि जो मिस कंसेप्ट है हमारे बारे में या किसी और कल्चर के बारे में सबसे बड़ा पॉइंट वही है वो ना रहे, वो गैप ना रहे. जी कतुनको دلته موږ سره د مختلف کمیونټي سره تعلق لرونکي ځوانان موجود دي. دوی سره به خبرې اترې کوو. ستاسو نوم؟ जी زما نوم سنی کمار دی. بیسیکلی زه سوات سره تعلق ساتم او په ایشیا سره زه یو ډاکټر یم. اوقاف ډپارټمنټ دلته چې دی ماینورټي یوت لیډرشپ یو پروګرام ارینج کړو چې هغه یو اپریشیټډ دی بیکاز چې ټول کم څونه مذهب خلک دي هغه دلته ایډ شو. موږ په پاکستان کې او خاص کر اسلام کې اقلیتونو ته چې څونه تحفظ دی دومره نه په یو ملک کې شته نه په یو مذهب کې شته. چې دا خاوره زموږ مور ده. څنګه چې مور خپل یو بچي له پی ورکړي دغه شان موږ دی نه غذا یلو. موږ خپل چې څونه ممالک دي هغو ته موږ دا پیغام ورکړو چې چېرته هم ماینورټي څه دغه راشي موږ به ټول نه مخکې وړاندې ولاړ یو او بیا پسې زموږ سره مسلمانان ورونه وي. صحیح شو. ستاسو نوم؟ गुरबख्श सिंह او تعلق می سوات سره دی. دلته مونږ رالو د اوقاف ډپارټمنټ لیډرشپ لپاره پروګرام ارینج کړم. هغه کې مونږ ته د لیډرشپ باره کې کم هغه کې یو لیډر کې کم خاصیتونه پکار دي او کم هغه د لپاره مخکې فیوچر کې چیلنجز دي هغې باره کې دي مونږ پوره ټریننګ راکو او داسې ټریننګونه مونږ غواړو چې نور دې هم ارینج شي چې دې کې زمونږ کم یوت چې کم دی هغې دپاره د راتلونکي وخت کې چې کم هغې ته به مخکې په زندګۍ کې څه قسمه مشکلات یا هغې چې کله نوکرو ته لړ شي هلته به هغې ته کم قسمه سکل پکاري هغې کې مونږ ته ټرین شو. او دې دپاره دلته مونږ زیات تر د نورو کمیونټي نه هم خلک راغلی او کوم سره چې مونږ هغې سره مونږ دلته میلاو شو هغې سره مونږ خپل خیالات شیر کړه. هغې مونږ سره خپل خیالات شیر کړه. هغې بلیفز مونږ سره شیر کړه او دې باره کې مونږ ډېره شکرګزار یو چې اوقاف ډپارټمنټ چې مونږ دا پروګرام ارینج کړی.